من العلوم سرور مباحث يوم بحث معنى حديث و بیان مفردات اور دین یوم مسائل کے مستنبط اور حدیث سے تعلق سے ناری بیان مسائل مستنبطہ دریم یوم تراجل فاحناف باندې نور ایمون داغی بیان اور داغی جوابنا داحناف نو سرورم بیان اصطلاحی بحث کے کنن اصول حدیث معنی دا حدیث خلاصانا و لا تقبل صلاة بغیر طهور نسی کی یومن دا منزون کلن و جزعن بغیر طهارت و بغیر پاکوائی ولا صدقة او نقبلی لا تقبل صدقة خدای پاک نخوشانی باغ خیرات و صدقه باندې من غلول یا غل مال خبیث او د ګنده او د حرام باندې پاک مال د خدای په لار کې ورکول پکار او موږ ته جوړېږي نو پاک حالت کې ورکول پکار حدیث کې دوه جملې د اول جملې دا مناسبت باب سره شو دیم باب سره نشته او د صدقات بیان زکات کړی ترجمة الباب دا حدیث باول جملہ پانتی ہوں باب ما جاء لا تقبل صلاة من غیر طهور تقبلو کی یو قبول تکی قبول یو قبول لقاب ظل و لقاب پیش انما يتقبل الله من المتقين قبل يقبلو صلی امر عبده وخدای نه قبلې نو قبول په څو معناګانو سره د قبول په معناګانې دي مشهور دي یو قبول په معنا دې ته وایي کون الشیء مستجمعا للشرائط والارکان وهو يرادف الصحة والجواز یو قبول معنا دا چې د شی ارکان پوره او شرایط پوره لکه ته منځو کې صحیح رکوع سجده او دسمو کې او قبلې ته مخ خلک وایي مونځ قبول دا په معنا دا صحیح او جایز سره نو قبول په معنا دا صحت او جواز سره یو معنا دا کون الشیء مستجمعا للشرائط والارکان وهو يرادف الصحة لکه مونږ بل شرطونه حج شرطونه پوره کړه حج او فرایض خلک وایي صحیح شوی نو دې ته صحیح یو قبول یو معنا ده دا په څه کې راځي خار دی د قبول په معناګانې څو معناګانې بیانو معنی القبول دیو معنا د قبول دا ده كون الشيء واقعا موقع رضاء الله تعالى كون الشيء واقعي شيء فمقام قبوليته ومقام خدای رضا او خوشالي دو خدای پاک ته خوشالي خلق وي دا قبول دي چې خدای پاک ته خوشاله نه وي دا نه قبول دي نو قبول په معنا لري مرتب عليه الثواب كون الشيء واقعا موقع رضاء الله تعالى فخدای چې سواري خدای چې انعام او ثواب درکړي دا شی هغه شان وشي دا قبول نه قبول په معنا ده چې خدای ته خوشاله هغه اول قبول خوشاله دا معنا سفیان بیان دا اول مثال د قبول بداسي رست وراشي لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار د بالغ ښځې بغیر لوبتې منځکېږي سر به پټوي غوږونه به پټوي که غوږونه ښکاري د ښځې منځکېږي لا تقبلو په معنا لا تصحو شرط یې نه دي پوره بدن یې پټ کړی دې څه په خبره
صدر د بدن قوت رفرض العورت نو صرف او دې اولا په پټه او حدیث کې راځي لا تو دغه کې تاسو غوړو په اوله معنا کوي دغه شرایط او ارکان نه دي پورا سفر وکړي جامع په پورا چې جامع په پاکي او داس راي قبلي تبدي مخي لا تصح صلاة الحائض يعني بالغ إلا بخمار يفتبط كشفا لا تنقل بمناسب لا تصح لا الدنيا تعلق منذ سيد مختال وتولي منذ سيد ما بغير الفردي منذ بارو الدائم معنى لصوفيان اگر قبل دل بمعنى اغي مثال بسنجا غدا سے لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد ولا تقبل نہیں کرا صلاة العابق حتى يرجع إلى أهله دا غلام بغوڑا من نقبل جسوک و چکور تنی لادا لکه منظر اکڑی کرا تختیزر غلام نو قضا بنیشتا منظر اکڑی دوباره بنیشتا کورا اول معنی سره قبول کی مخته پاکی ثواب نوائی تو دا قبل آقا تابداری دامانے پرسگان ایشنی لا تقبل صلاة العابق معنی نکو سیدنا دوباره وعادت نیتا یا لا تقبل صلاة جار المسجد الا في المسجد گوانجی د جماعت مون نه قبلېږي مگر په جماعت کې په کور کې وکړو نو دوباره عادت نشته نو اوله معنا قبول صحیح ده او دا څه کړو مونږ یې کړو خو خدای پاک خوشاله ته نه شکر دې واکه سره جماعت دی جماعت کې هر څه وکړل کې اذان ودرېږي چې قبول شي او جمع واجب د ورکو مع راکعين صلوا مع المصلين دا معنا ده صيغه العمل للوجوب ده محققين وایي الجمع واجب ده او آیت دلیل دی ورکو معنا ده ذکر مراد کل صلوا مع الجماعه ابن همام وایي جمع واجب ده وجزء مؤكد وتوصل آكد آكد واجب خیلی نمود خوشوی دوباره بنیشت اول قبول خوده دویم قبول نه ده ثواب نه دا بطوره ده منزون ثواب نکی نشاره به خبر سلوی رضیمون نه قبلی او حدیث که براش نسلوی رضیمون دوباره بنیشت خوده ده ثواب نه چی شو؟ دا لا تقبل معنی ده چه خدای پاک خوشحاله لري دا فضیل واقع کېدو په موقع د ثواب او رضا باندې نه واقع کېږي ٹھیک شو الله په انعام نه ورکوي اوس د فقهاو په نسبت آخرت په اعتبار قبول نه دی اول دنیا په اعتبار قبول نه دی دا به وکړه څنګه وګوره د اول جمله کې لا قبول په اوله معنا دی لا تقبل صلاة معنا لا تصح ولا تجوز او دا دویمه معنا ولا تقبل انت مقدر دی کنه عطب بسمغا لا تقبل صدقة خدای په ثواب نه ورکي باغ صدقه چې حرام نه حرام خپل مالک ته ورکړه حرام نه خدای په نوم ته خپل مالک ته ورکړه بهم دې کې صلات ده کنه صلات ته تکړه د پسیاب نه پکړایا نو نکره چې پسیار باندې په کله شي طالبان وایي مختصر معنی ته عموم ته لکه نو معنی دا شو لا تقبل لفظ من نفسه في عموم ذمون ولن وجه پنځه منځه فرض دی او کله دی او سنت دی صلات استسقاء دی صلات جنازه دی کا سجده تلاوت دی کلی منځ کامل منځ او غیر کامل لکه سجده تلاوت شو بغیر د سنتي او جنازه کې ګوره رکوع سجده نشته هغه مونږ هم نکي چې بغیر نو صلات عام شو جنازه ته مراد او د ماسپخین مستمر کامل مون ناقص مون کنه غیر کامل یعنی اجزاء پکې ټول نه یا سید تلاوت شو دغه جزء اعظم ته مون راغلی دا ټول نه قبلې ټول د پاره د شر انا خپل ته طهور د دې پېښه کنه او قانون د هغه کې پیښه شو د جمعه الباب طهور طهارت او طهور مصدر دی
دیگه په خبره یو طهور دی د تیز ور نو طهور اوبو ته وایي ما یتطهر به طهور وایي تیز ور هغه شی چې په هغې سره سړی پاکېږي وهو الماء هغه اوبه دي او کله کله د طهور اطلاق په اعلی د اوبو باندې راځي لکه کوزه او لوټه هغې ته هم طهور وایي او اوبو ته هم وایي او سره او د پیش مصدر دی لیکن طهارت پاکول لکه تاسو ویلي یو وضو دی وضو وایي غسل الاعضاء دیږه غسل د اندامو وضو د و پیش یو وضو د و ځوان څه ته وایي وضو اوبو ته وایي اوبو یو وضو د و زیر د بعضې مریان طالبان امتحان ما معنى الوضوء والوضوء والوضوء دیکھ ما الفرق بین الوضوء والوضوء والوضوء درې ورته کې فرق وکړو وضوء مصدر دی اندامونه وینځل کنه غسل الاعضاء ته وایي او دویم وضوء دی وهو الماء اوبو ته وایي او دریم وضوء کوزې ته وایي په دې وضوء کې وضوء واچوه چې وضوء دا برابر شي دا مې د طهور کول او طهور کول صدقه زکات ته وایي صدقه نفلي خیرات ته وایي عام دی انما صدقات للفقراء والمساکین صدقات لیکن صداقت د ایمان باندې دلالت کوي کنه صدقه واجب دی او نفلي دی یو زکات دا صدقه واجبي ته وایي یو څه خیر خیرات یو ځل یو خیرات کړو چا نو یو امام ته دوه خیراتونه وویل یو د سیند نه پورې راغی یو ځل نو ده به دوه قدمه هلته واخېستل چېرته ځم هغه لرې د خیرات نه مخکې وکړم او د الله په رحمان الله سلام دی بیا به ویل الله مخکې وکړم الحق القریب بیا به یو دې خوا راغله وهمي شو بیا به خوا راغله په دې کې د سات دېر شو اخر کې وي هغه لرې راغله او دا بل به بیا وکړم چې لاړه اته باران دې ګل راغی شو بس وی سب یې خیرات ختم شو هغه چې واپس بیا په سیند کې راغی نو دا بل خیرات و هم ختم و دې ته وایي په دوو کښتو پرېږدئ یو وکړه یقیني او بل احتمالي خیرات نه قبلېږي غلول څه ډول غلول غله یغل غلوله غلول وایي هسې د اوښانو غلا خیانت د عبر کنه غلا د اوښانو وبه استعمال شو په خیانت په غنیمت کې د وروسته استعمال شو په عام خبیث مال ګنده یو ځل په بدر په جنګ کې یو اواز ولګېد یو څادر ټیټ شو هلته یو څادر و یو کس پکې وي نبي علیه السلام راغی داسې به نه دی هغه سره یو کس پکې وي چې به نبي علیه السلام همیشې خبرې کېږي خلک خبرې کوي الزامات خدای پاک آیات راوړي د پیغمبر خبرې کوي ما كان لنبي ان يغل ومن يغل يات بما غل يوم القيامه موبایل راکړه چلاګي شان راکړه چلاګي غلول او غلال خیانت او ټول قوم غلال ومن يغل يات بما غل او تسي پټړي قیمت پر دې اوخ پر وګپوري څنګه په لګي او بل او وين او خال او بچر ان دې په پټړي باندې سر دې کړی دا پته ولګي خالد رسول والله پاک په تربیت ورولې دا خبره علیه السلام نو د قبول یو درې معنا شته هغه لا ډېر مشهور ده دیګا هغه نه چې کون شی مرتب ایګ مطلوب وکړي لیکن چې کوم مطلب د پاره وکړه هغه به اعتراض کون شی
مرتب عليه المفتوح یو شی لپاره کنه غرض لپاره خلق کوي هغه پوره شي دې تم څه وایي دې تم قبول وایي کنه خدا معنا هغه اول دوه مشهور هغه تاسو اربع اول مشهور دیم بحث اول بحث مفردات دیم بحث هغه بیان د مسائل مستنبطو د حدیث هغه دا اوله جمله ده کله اتو په صراط النبي له هو څه کله مناسبت په یو کنه یو ریپایټ په خبره کې یو صدقه خراب شي صدقه کوي نه د ثواب نه وي نور جملو کې مناسبت ده دا یو مونږ کله مونږ مسله أم العبادات رأس العبادات البدنية أول جملة نموذج بيان دار عبادات بدنية وراس إنسان کو بندگی پیدا ہے حقوق اللہ ہم دے بندگی ایمان نفس صلاة ہم دے لیکن صلاة بیان صلاة دپار شرطون دیو دستین ایشو بخبرہ نزدی کی سر بیان راس العبادات البدنية أو راس العبادات المالية صدقة وزكاة هنا لازم عبادات قرآن شريف منذ صدقات وزكاة بيان بدر ذلك قريب القرينين بصلاة وزكاة هذا حديث بجولوك هنا للدوار بيان لا غير خذ بلارك المال لكن حرام مال اور جموز میں نوزان دکھا لا مناسبت نتیجه چې په پرتل کې راشي اذكر المناسبة بين الجملتين دا بس دا جملتين شو یو کې بیان د صلات شو بل بیان د زکات يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون یو صلات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة زي والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة زي راضي په قرآن او په حدیث کې صلات او زکات قرینین دي دلته په حدیث کې په متن کې هم قرینین راځي دا مناسبت او د مناسبت داسې دی وګوره د اول جمله کې د طهارت حسي بیان دی چې موږ کې نو بدن پاک کړ دا طهارت حسي د وسو کا دیکھنا جنابت یو غسل وکړ وګورئ تیمم کوم څنګه پاتې یو ہے طهارت حسی بیان دی باول جمله کې او په دې دویمه جمله کې د طهارت معنوي بیان دی وګورئ حرام معنی او حلال په یو شان دي په دې کې معنوي حرام کې بلدوای پر دې حق سره متعلق د پر دې مال او مالک دا دې په خبره ها نو دې فعل کې داري د طهارت معنوي هغه مال د خدای په نوم ورکړي چې طهارت معنوي پدې یعنی هغه حلال دی مالک او حرام مال کې هغه سره نجاست دی نو موږ هم نجاست کې نه کې طهارت حسي غواړي دې هغه د حسي طهارت بیان دی دا جملتين کې مناسبات په مناسبت یا سره ها مسائل مستنبطه دی حدیث هغه داسې یو مسله ده لا تو په دلته وې چې شتاري صلات نکره د پسیاب د نفل کلاله ان عموم ته لکه دا داوی چې نه قبل کې عموم د منځون نه بغیر ظهور هیڅ په خبره ظاهر صلات کامل مراد ده لکه مون چې رکوع سجده مسبقین مون باندې چې سجده او رکوع متواتر د صلات نه کامل مراد دي د سجدي او د جنازې د منځو یو هغه کامل نه د سم هغه پکې نشته ارکان او سجده تلاوت ته تحریم هم نشته قیام هم نشته ورسره سجده ده فنجعل لپاره طهارت شرط وکړه دا یې مسله وسیله ده صلات الجنازه او د سجده تلاوت مسله څنګه ده دې په خبره یو وګوره ائمه اربعه هغه وایي چې څنګه د عام کامل مون د لپاره طهارت شرط دی او د غیر کامل لپاره چې بعض ارکان پکې بعض نه لکه جنازه
نبی لپاره طهارت شرط دی او څنګه چې سجده تلاوتي لپاره سجده صلاتی لپاره مونږ لپاره تاسو پر نو الاول تر اخره پورې طهارت ضروري دی سجده کې ضروري ده قاعده کې ټیک شو نو دا سه تلاوت کو سجده خو ډیر د تواضع یو اخري شکل دی چې وضع الجبهه على الارض امام الله چې دا تندې خدای ته ولګي دا ډیره عاجزي ده تواضع ده موږ تواضع ده نو په سجده کې ډیره تواضع ده نو موږ ته پاوځه راغی نو په سجده کې متصرا ده دی ولې او جمهور عالمان هغه د موږ لپاره متشرط په یو صحیح تلاوت او هم بغیر د سره شي کولی او جنازه هم نشي کولی والبته بعض مولیان په دې کې اختلاف کوي په جنازه کې بعض مولیان وایي د ضروري نه دي ځکه یہ حدیث کے راضی ذاتوں پر صلاۃ نمرات متبادل کامل ہے ذات رکوع و سجود و قراءت قراءت و رکوع سجدہ پر اعظم کا پارا وہ جنازہ جو رکوع نہیں جو سجدہ نہیں شپتی قاعدہ پر نہیں شپتی نہ اب کامل بعد ارکان کا بعد پر نہیں نبی وجنا امام شافعی وہ دو صحابہ امام سے استاد عامر شافعی وی اور ابراہیم ابن علیان محمد ابن ابراہیم ابن علیان علیہ مور ابن علیان اور یوم العالم ابن جریر الطبری داتری مولیان وی کہ صلاة جنازی دفعہ ہوتا شرط نہیں دیکھے بخورا دا بیان دار مسائل اختلافی او ائمه اربعون نه وضو ولا شرط او بخاری ائمه اربعون صحیح او مشاهد دی یو امر امام بخاری وی جنازه مون قرآن شریف کی جنازه تمون به شی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره هغه منافق جنازه کوي او خدای پاک دې جنازه منع کړی چې منافق باطنی عقیدتی هغه باندې په جنازه نه کې ګورن جنازه ته خدای صلات نو حدیث کې راشي راتوں پر صلات منتقب لې او صلات جنازه باندې قرآن کې اطلاق د صلات راغلي نو هغه هیڅ خبره بغیر طهور باندې او د سپک او په حدیث پاک کې جنازه ته صلات وایي صلوا على صاحبكم صلوا على النجاشي او ځل اعلان وکړه په نجاشي مونږ بارو د نجاشي بادشاہ په غایبانه جنازه خصوصیت راغلي په جنازه کې به بیان کړای نو حضور پاک جنازه مونږ ته صلوا وایي صلوا على صاحبكم صلوا على النجاشي او قرآن کې ولا تصلي د صلات اطلاق قرآن او حدیث کې په جنازه راغلي دیگه نو صلات لپاره طهور دی نو د دې صلات لپاره دې خبره او دا درې مولان وینا دا صلات کامل نه او په یو مسله سره تلاوت داغه کې باندې مولان وایي 14 ولا شرط نه دی دا درې ولا مولان دی دیگه شافعی سے ابن علیان ابن جریر طبری و بخاری و سره ملکه مشتهد هغه وایي د تلاوت لپاره او دا شرط نه بخاری بغیر د سکیږي مسو کله کله تلاوت کوي بغیر د او د بخاری دلیل دی چې د ابن عمر بارک بخاری کراشي وکانه ابن عمر یسجد بغیر وضوء تلاوت بغیر د ده دلیل نقلی او عقلی دلیل دا بدل نقلی کنه دلیل دا دلیل دی هغه وی صلات لا صلاة كمان الآن أو أئمة أربعة في بسيط الأول تبع حضور الشرط وبخاري نووي هذه زمانية ومجتهد في موجودي سيبا أغام دا جنازي تبع سيد الأول تبع حضور الشرط نووي هذا كان مجتهد من علماء الشرع مجتهد جمع الإسلامي ولا لموجودي خبر منه وآر خبر عنه دا و اشتهار مقام کې نه لګا دې په خبره چې دوه بازار خبره ده موجودي سره یو ځای کې خطا شوی دا وایي خالي نو هغه وایي چې سید تلاوت د پروزو
هغه شرط نه دی ٹھیک شوه سجده شکر لپاره به موضوع سجده شکر به امام صاحب 2 رکعته لمونځ کوي استقبال د قبلې بالاخره ہوتا ہے کہ کیوں کہ یہ فرما پہنتے جوجا پہنتے اور ابھی کارے شنین دارو سامان نبی سامان د کارے پکڑ کے موسی یہ جاغرس تو پس ولاړی دا غلې اټو نو ورغله ولا ما یو کما هغه سے بوزون ناس مو مليان وعدد الإنسان ولا بل إتوان وفاق شو دلتا إن هذا ويوم إتوان شو ولا لكم دول شو إذا تقولي كم دول شو إذنين من الشوش كاملين عليه إيه كم دول شو ما خام جمع بما ولا ما خام بانجي وشين وكان تولا لما الشيخ سيشيد شو الزي وصوره فالشيخ سيدمشر ما تقول الشيخ سيوفاق كيرا ما وديته قد عمنا مشر په پنځه کې ته په مشر لا د غیر مشر دا چې څه هو په کم وینانا موږ ته په دې ځای نه مو درې ته د پنځه په دې کوم دی دا د پاتس کې په دې والا مشه وایي اصل مو دې څنګه دې دا ولې اوس مو بیا نه په دې هغه یو په دکان ته مو یو وینا خیر کړه چې څه سره دې نه نو خیر صحیح تلاوت کی ابن عمر سے دلیل کنا دادا بخاری دلیل اور ائمہ اربعہ توئی وکی رہے حضور پاک وی لا تقبل صلاة نہ کرا رہے من مانا دا سے کرے وا نہ قبلی نہ سے کی یومن دا منذون دا کلن و جزءان دی پوسیو دا کنا کایلی زبردی منذ دا سے تلاوت او کلی منذ طول ارکان یو کبازی دا طول طهور وای یہ حدیث بات دا عام دے طول پر قبل داری یہ صحیح تلاوت دا اعلی درجے چلی جگہ نمون دا پاک مشر شو دا ہو موز کے لئے اعلی رکن دے بھگورے کہ موز کے نو صحیح تلاوتی دا سجدہ سولاتی دا پارا ہو بغیر وضو نشے کولے نو صحیح تلاوتی بغیر وضو نشے کولے تجد ورکا دا موز کے دا وضع سلکے یہ سجدیر اور رکوت کنا یہ دو لکے دا اولنا دا آخر پر وضع سکے موز نو سجدہ سولاتی طهور غاری نو صحیح تلاوتی طهور غاری او بخاری ته جواب کولی شي د ابن عمر دغه قول معارض مراغه تاسو بخاری حاشیه ده هغه کې وګورئ وكان ابن عمر يسجد بوضوء حتى بلا وضوء او بوضوء فنصفي يسجد بغير وضوء او بوضوء ولا غيره ندارا نقل العبارات التعارض اذا تعارض ابن عمر اقول معارض معارضين بش ندي اور سید جنازے کی دے بڑے ارکان نموز پر بنیادی شتا استقبال تقدیم پر جنازہ کے شرط اور تدبیر تحریمہ پاکستان اور قیام پاکستان اور سلام پاکستان پیش وکرت پاکستان تو سلام تحریمہ قیام اور تکبیر اور تسلیم ایک اور استقبال کا قبلے نہ طول پاکستان اور تسلیم پاکستان آخری شو قیاسی دا ہمارا ختم دویمہ مسئلہ دے وقت لا تقبل صلاة المنزل قبلے کے بغیر ہوتا سامنے یہ مسئلہ دا کہ وہ سڑے ادس نشی بولے گئے وہ دن نہیں لیکن پاکشتے کے ناس کے وہ والا پھیلے دی مریض دی اور نور چې د مانځه وخت نو دی خو نو اوبه استعمال نشي او تیمم فورا نشي دیږي په خبره نو دې د پاک د طهورین وایي نو دې به څه کوي موږ به کوي که نه لا تقبل صلاة بغیر طهورین طهور خو د وضو ته وایي تیمم ته وایي یا یو سړی قید کې وي د اوسپنې په کمره کې یا د پلاستیک په کمره کې ګیر دی نو اوبه شته او نه خاوره شته نو اوس چې وخت راغی د مانځه او دې پرې اودسئ نو دې به مونځ څنګه کوي لیکن نس نشتا إذا فاقد الطهورين وين
پیږي چې دې فاقد د ماء د تراب دا مسله څنګه ده دا منصوص نه ده خام پښتانه دې ده نو مسله د فاقد الطهورین پیږي په خبره دې بس چلته نو دې پنځه قول دي خان پنځه قول دي دا امام اربعو سره قول دي او یو قول د صاحبین امام داوی امام مالک سے وی نون بم نه کوي او قضا بم نه ولی دې حدیث کې راځي لا تو پر صاحب بغیر طهورین بغیر طهور امون نه کوي نو داس وی مون څنګه یې په خبره شته او قبلی کې نو سره صحیح نه ها نو موږ په فرض نه دي نو چې په وخت کې به موږ رانه کنه او موږ ته موږ نشته نو قضا دې قضا لري راځي چې ادا کړي خبره دې نو ادا به نشته لا یکلف الله مته مکلف نه موږ باندې لا یصلی ولا یقضي رسول مالک سے تغزل امام شافعی سے او موږ باندې او قضا باندې دې په موږ بغیر طهور موږ نه قبلي او طهور شته نه قول شته نو وشته په کمره کې ته نه اوس په کمره کې باندې چې نو دې بس کوي وکړه لا یکلف الله نفسا الا وسعها دې مکلف خپل وسه نشته په قول او طهور نو دې په تشغیل د وقت په عبادت کې اقیموا الصلاه یو په عمل کوي بنده به وسه ها او رسو با قضا مروڑی بگا قبلی گنا وقت وقت مون حکم دے بس ودس تشکل بلا ودس ابو گندا سے ہوئی یصلی وشمی نلے ویقضی کہ کل بیل چیل نلوگی یا خوری وقت ملوشی بیبا دوبارہ مسیحان نقول دا مالک سے زد شو کرن اگر لالا بیودو یصلی وی درم قول دا احمد سے وی مون با اوکی یصلی لا یکلف الله نفسا او پښتو داس کاوه چې وبنيشته مکاوه چې اوسړي لاس ځل پېنيشته بس وبنيشته او داس پېنيشته مون پکای دی یو صلی او بل مون ځای شوی دی خپل مکلف ته ولا واس میروس په خپل واس پر دی او رستو قضا پېنيشته یو صلی ولا یقضي تاسو احمد او د احمد صاحب صد زمون قول دی امام ابو حنیفه سے وی مون باندې کوي حدیث ته ګوره ترمذی خلک ویل مجتهدین ور په حدیث عمل نه کوي اپرون مې د سپینې وړیا د ماستر کسه کړو او خبره پوره نه شو هیڅ شی څه وته په بازو حدیث په عمل کې او په بازو نو په بازو تاسو ته په بازو موږ ورځان د حدیث یو مونږ دا بیان وایي دا دا نو څه حدیث دا وایي امین سو په دې ډول سو په ماده ډول حدیث دا نو ولې باندې او پاجي ولې باندې او شکر ولې کوي احناف په حدیث عمل نه نو په بازو ته کې او په بازو موږ څه عمل نه ما پاتې دې بنا شکر ائمه بعد خدای نعمت دی خلفاء راشدین اربعه دا خدای نعمت دی دې د دین خدمت کړي تعالی الوا تیار کړل خورا ناشکر امام صاحب سکړي دا شافعي صاحب سکړي دا ناشکر ته اجتهاد نشه کولی اجتهاد نه پیغام کولم نشي او اجتهاد عقیده کړي ځان ستړي کړي او تیار الوا د مسلې حل کړي شکر نو مې مشکلات حل کړي صورتونه ته جوړ کړو وکړي د فاقد الطهورین په حدیث کې کوم دی کې وایي دې په څه باندې مجتهد وایي فصل وهله سکه نو امام صاحب وایي موږ باندې کې ځکه حدیث کې راځي قبلي کې نو کې سره دوستره خدای نه بس پکې وغلې کېنا چې کله رسول روزي او امام ملوشي ته او به يصلي لا يصلي لا ويقضي من بفاته هيك بقى لو شو صاحبان بينهم قول داري چې تشبوه المصلين پکې چې کله د مونږ وخت راشي پکې دې به ودري او دې به تشبوه کوي د مونږ باندې کې اصل رکوع سجده ارسه کوي دې تشبوه نقل او رسو چې ودسو کې نو به رسو قضا راوړي نو اول کې په وخت تشبوه د مونږ کوي تشبوه نقل او رسو به قضا راوړي پیښه پوره سره مونږ د تشبوه په دې باندې فتوا ده امام صاحب ته رجوع کړل تشبوه کړل او تشبوه د پاره له مثالونو سره ډېر مثالونه دی په کوره چې او خدای غرمه پاکه شي د هیل د پروژه کې نو تشبوه به صائمات پټي نه ډوړې چې باندې روزه نه ده قضا باندې
خو تشبو وګې ډوډۍ چې به د غرمې نه ماښامه پورې نه خوري ګناهګارېږي چې ولید بالغ شي په غرمه کې یا یو هندو مسلمان شو په غرمه کې روژه کې نو دې به ماښامه پورې ورته مسلمان شو په ډوډۍ نه خوري اوس بالغ شو نه به خوري پوهېږي دا تشبو ده د بالصائمین په روژه کې هم راځي نو دلته هم راځي ها په حج کې هم تشبو ده یو سړي ښځه بوتلې وه حج ته او د عرفات نه مخکې وجه وکړه خوا کې ورسره کېده ځان به په داسې کړه او ښځه خو بوځې ولګي مریض به هم کړې بدبچه دنه کوروالې حج عمل خو تشبو بالحجاج به کوي عرفات ته به هم کوي وکې دی کور ته نه شي راتلی علانه به هم کوي صفا مروه به هم کوي طواف به هم کوي